الا الله ټول وسره مسلمانان چې څومره مجمع ټول مسلمانان چې بای دا ټول نظام دا څوک چلی الله جل جلاله چلی د دې د چلول والا الله دی څوک یې نه مني د ځان نقصان به کوي د الله په نظام کې څوک ګوتې نشي والی د الله په الله والي کې څوک ګوتې نشي والی رب کې څوک ګوتې نشي والی چې نقصان کوي د ځان نقصان به کوي چې نقصان رسیږي ځان ته ورسي په قرآن کې الله جل جلاله فرمایي که تاسو اعمال صالحه کوئ فایده تا ته ده او که اعمال صالحه نه کوئ پوچ به ستا پسې تا ته به سزا میلاویږي ولی چې ته ما پیدا کړی ته خو نه وې ته د نش نه ما شته کړې ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون نن ته نه وې ما را پیدا کړلې ژوند مې درکو بیا به دې وفات کم بیا به دې راجردې کوم بیا به زما طرف ته را روانې دا هر څه ځان ته مخې ته کېږده څه پوړۍ دي تېرې شوي او څه دي پاتې دي ته خو نه وي ته ما پیدا کړې نن ما ته راپاڅېږي او ما ته وایې چې زه دا منم او دا نه منم نن زما حکم نه منې نن ما سره شریک پیدا کړې نو زما عزتمندو موږ او تاسو خپله عقیده په الله جل جلاله باندې مضبوطه وساتو ساینس او ټکنالوژي او د خلکو د دغه نه متاثره کوو دې ټول زموږ نه نقل کړی دی دا چې نن دی دا مخکې دي په دې حالاتو کې څه به دی د قرآن نه نقل کړی دی دی زما د پیغمبر علیه السلام د سنتو نه نقل کړی چې وایي په یو ځای روټۍ خوره او په یو لوښي کې خوره دا ولې څه چل دی بعضې د یورپ خلک ټول نه یادوم بعضې داسې دي چې هغوی په یو لوښي کې خوراک کوي وایي ولې وایي یو لوښي کې ځکه خوراک کوو چې کم جراثیم زما دي ګوتو پسې دي هغه دې کې پاتې شي کم چې ستا ګوتو پسې دي هغه دې کې پاتې شي ستا جراثیم چې ما ته میلاو شي زما جراثیم ختم کړي زما جراثیم چې تا ته میلاو شي ستا هغه ختم کړي دا زما او ستا جراثیم د یو بل دشمنان دي نو سیبه زموږ پیغمبر علیه السلام مخکې نه ویلي چې په یو ځای خوراک کوي په یو لوښي کې خوراک کوي دې کې برکت دی او په دې کې دنیایي فایدې دي هغه دنیایي فایدو ته ګوره اوس طارق جمیل صاحب یو ځای نه تللی وایي چې لاړم هغه اسپتال کې ډاکټرانو سپین پټکي والي غټ غټ نرسانې چې کومې وي صاحبه د هغوی په یورپ کې خو بس کاته بدله ده که نه د ښځو په ځای باندې سړو پرتوګونه اچوو نو هغه وایي هلته ښځو پرتوګونه اچوو او وایي بیا پکې دا ګیټۍ هم پټې وي وی ما وی چې زه د خیر سره مسلم هاسپټل ته راغلم وی چې کېناستم خبرې اترې ما چې تاسو مسلمانان یې وی چې نه تاسو څه یهودیان یې موږ د موسی علیه السلام د هغه تسلیمو نور نه منو پټکې خو د زما د پیغمبر والی دی پنسي سړو اوچتې کړې وي او ښځو ښکته وي پنسي اوچتول د سړو دپاره خو زما د حبیب وینا ده د ښځو دپاره ګیټۍ پټې ساتل خو زما د حبیب وینا ده دا څنګه چل دی هغه ورته جواب کې وایي چې موږ ته خو داسې څه پته نه لګي خو موږ دې باندې یو ریسرچ کړی دی کله چې د ووړي غارمۍ او هغه به دې سر باندې لګي مختلف قسمه بیمارۍ د دې نه پیدا کېږي دې بدن کې وایي دې سپین پټکي کې الله تبارک وتعالی داسې طاقت ایښی چې دې د نور دا شعاع تنبی هغه دننه سر ته نه پرېږدي ما ویل چې ښه دا ګیټۍ ولې دا زنانه پټې ساتي وایي دوی ځکه پټوي د نور هغه شعاع چې د دوی په ګیټو باندې لګي دوی کې قسمه قسم بیمارۍ پیدا کېږي خصوصا د هډوکو بیماري خصوصا د خېټې بیماري دا اکثر زنانو ته د څه نه لګي چې خپې ګیټۍ یې ښکاروي او نور پرې لګي نو د هغې د وجې نه دوی ته دا بیا دا بیماري لګي نو وایي موږ زنانو ته ویلي چې ګیټۍ پټې ساتئ چې تاسو د بیمارۍ نه بچ شئ چې دا بیماري خو تاسو ته نه لګي تاسو خو دا پنسیو چټي او ګیټۍ مو ښکاري وی راته وایي دغه نور چې زموږ د سړو په ګیټو باندې لګي د دې سره زموږ د جسم نه بیماري ختمېږي الحمدلله نو دا یو دوه درې خبرې تا هغه طارق جمیل صاحب ویلي
داسې ډېرې خبرې پرتې دي زما د حبیب صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د دنیا او د آخرت فایدې دي او الله جل جلاله یو منل بل الله منل یوازې نه د الله حکم تسلیمول چې الله جل جلاله حکم کړي یهودیان هم الله مني عیسایان هم مني هندوان هم مني او سر په سخري چې شریک ورسره جوړ کړی دی نو موږ الله یو منو شریک ورسره نه منو او د الله حکم هغه منلو ته تیار دي او دا داسې د الله جل جلاله سره بدمعشي کوو چې د الله حکم دی او موږ ترې رسته شو د حبیب صلی الله علیه وسلم حکم دی او موږ ترې رسته شو زما عزتمندو مختصره زندگی دا د الله د احکاماتو د لاندې او د الله جل جلاله ګورې الله فرمایي هر څه به هم خو ګورې شرک نه بخم شرک زما صادر دی او چا چې شرک ته لاس واچو د هغه مغفرت نشته نو زما عزتمندو د شرک نه ځان وساتو زنانه ځان وساتو د شرک نه د اولاد ورکولو والا څوک دی الله د دعا د قبلولو والا څوک دی الله یو ځای ته ځي زیارتونو ته ځي او کاڼي رالي او قسمه قسم حربې استعمالي د پنجاب اړخ ته بعضې ځایونو کې دا ډېر دي چې کله الګ غواړي نو بیټه او بال هلته یوسي نو هلته یو ځای جوړ کړی زیارت کې یو سیټ ته هغه بیټه او بال هغې ته ورواچي او چې د چا لوریانې لیکېږي ځان سره ګوډیانې والي او دا هغې ته ورولي چې مال الله څه راکړي لور راکړي او څه وایو لا اله الا الله او کار د مشرکانو کار د یهودیانو کار د عیسایانو په بیټو په بال باندې دومره پورې زمونږ د عقیدې کمزورې شوي نو موږ به څه خپل مد بچ کو څه به ځان بچ کو او څه به چاته ووایو چې دا ته ښه کې او دا ته بد کې چې یو سړی بیټ او بال نه زوی غواړي او د ګوډۍ نه لور غواړي د بوت دا خو بس بوتان دي که نه دا خو بس بوتان شو صرف کیفیت بدل شو نو الله جل جلاله دې مال او تاسو لا د الله جل جلاله په یو منلو باندې توفیق را نصیب کړي چې کومې تقاضې د توحید د لاندې هغه الله جل شانه مونږ تاسو